الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بلال جاجی انسانیت خدمتگار تاسو سره مخاطب دی. نن زه په دې لار تلم نو دا زمیندار ورور ما وکتو نو گاډی ما ودرولو مې راشه نن دنه د سره یو څو خبرې وکړو. د ویډیو مقصد مې دا دی چې د دې زمیندارو بدولت د دې خواري مهنت مو تاسو ته غنم جوار یعنی چې څه د خوراک سبزي دی دا ټول د دې بدولت مو ته ملاویږي. دا زمیندار چې نه وای کنه که تا سره پیسې یو کمره ډکه وي کنه نو د دوی نه بغیر تا ته د خوراک دا شیزونه نه ملاوېدل. زمیندار ښه غواړي، د زمیندار بد مه غواړي. دا زمیندار وګوره ټولې کپړې پلونه ډکې دي. دا اته جریبه پټی دی، دا سار نه راغلی دی په دې غویانو باندې دا خپله دا ایوي کوي یعنی ټیکټر والا یې صفایي ورله کوي. خو دنه زه پوښتنه کوم چې ته دا زمینداره کوې تا ته څه تکلیف څه بیماري شته که نه شته او ملک کې خلکو ته ستا څه میسیج دی چې هغې خواري محنت وکړي زمینداره وکړي نو هغې به یو بیمارۍ سره نه مخامخ کېږي. ته چې دا زمینداري کوې تا ته څه تکلیف شته شوګر بلډ پریشر او کرسټرول نوره څه بیماریان دې شته؟ ته سهار څه ټایم راځې؟ سهار مونځ چې وکړه مونځ چې وکړې څو بجو پورې کار کوې؟ هایوې 2 بجو پورې کار کوي. ټیک ټاک زمینداره دی ښه کېږي. سهار 8 بجې راځي یو 2 بجو پورې کار کوي. الحمدلله دا وایي چې زه په صحت باندې روغ جوړ یم. تاسو ته هم دا مشوره درکوي چې ناراسته مه کینئ، خواري محنت وکړئ که هغه زمینداري وي او که نوره څه مزدوري وي په دې کې څه شرم نشته. خپلو بچو ته حلال رزق وړئ او ټولو نه فایده څه دی چې انشاءالله تاسو به کله بده ورځ نه ګورئ، بیمارۍ سره به نه مخامخ کیږئ. نو دا ویډیو تاسو لازمي ما سره وګورئ، خپلو ملګرو سره هم به حیثیت انسانیت شیر کړئ. نو الله نه به امید ساتم چې دا ویډیو به تاسو خوښه شي. زه په خپله ذاتي راغم ما ته دا زمیندار دې مې چې وکتو نو زه راکوش شوم، زما دا زړه خوشحال شو. نو تاسو دا ویډیو ما سره وګورئ نو انشاءالله ستاسو به خوښه شي. راځه دا یو کا دا یو لاس مې زخمي دی خو دې سره پخوانی خپل بچپن وخت را یادوو. ژوند کې سکون دې خلکو سره دی، وجود به یا تندرست وي، بیمار به هم دی او زمینداري خو بیل خوند دی. الله د په نوم چې څومره زمینداران دي الله پاک د تل کامیاب او خوشحال او آباد دی. زه به ورته دا دعا کوم. دا یو لاس مې زخمي دی خو بیا یې خوند راکړو مې راشه د زمیندار ورور سره لکه خپله خواري محنت وکړو. دا وګوره تاسو کتی شئ کابل یو ځای ته غونډېږي، دا یو ځای ته غونډوي دا ګن بیا دې ونه لرې کوي. دا کم سے کم 8 جریبه پټی دی نو دا پکې خپله یوي کوي. د دې دا خولې ګورې که نه چې د دې خولې داسې بین کوي لکه سپری او پرفیوم په دا چې دې خواري محنت کوي. الله پاک د دې په دې خواري محنت کې برکت واچي. الله پاک دې په دې فصل کې دومره برکت واچي چې د ده بچي او خلکو ته یو مثال ورکړي چې زما با پلار چې کوم کار کوي د هغې خواري محنت بدولت موږ ته دومره فصل کېږي. زمینداره ډېر سخت کار دی په ایمان، خو دې خلکو ته الله پاک یو همت ورکړی دی. دا د هر سړي د وس کار نه دی. زمینداران چې څومره دي زه زړه نه ورسره مینه کوم په ده چې دې ځان نه خوله وکاږي او زمینداره ډېره شوق سره کوي. دې بدولت موږ تاسو ته ټول د الله پاک نعمتونه د ځمکې نه چې پیدا کېږي هغه موږ ته میلاویږي. خواري محنت کې شرم کول نه دي پکار. دا ګورې دې خپل کار کوي ساعت نه لګي 2 بجو پورې ځان نه خوله وکاږي. نو د ویډیو مقصد مې دا و چې هر کله د الله پاک نعمتونو تاسو شکریا ادا کوئ او د دې خلکو هم شکریا ادا کوئ. که دا خلک نه وای نو دا زمینداره به چا کوله؟ د زمیندار سړي هېڅکله بد مه غواړئ. ټیک دی زمیندار سړی به غریب وي خو یو خبره یاد ساتئ بېغیرته به نه وي. ځان نه خوله وکاږي چا ته سوال نه کوي چې مال یې راکړه. دې ته زه په دې دواړو لاسونو سلام کوم دې زمیندارانو. دا وګوره تاسو نږدې راشئ. دا دې په ټریکټر والي دا کابل دی په ټریکټر یې اجړ یې ختمې کړي نو دا غویان پکې ګرځي د دې
صفائی کوي دا پولی ته راولي او چې کوم پاتې شي دې باندې غرمه ولګي دا وچ شي دې نه وروسته دې بیا فصل پیو کوي یعنی دا کابل او دا غیا بیا پکې نه راکېږي ډېر ښکلی موسم دی هوا چلیږي ګرمي هم دی خو ما ته ډېر خوند راکړو ژوند کې سکون غواړئ که نه داسې پټو په لفظې زمیندارانو سره 15 منټه کېنئ ګپ شپ لګوئ نو تاسو به ورنه ډېر خوشحاله شئ والسلام